بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأيضا منه من المجمل وقوله منه دون أن يقول وأيضا إما كذا وإما كذا إشعار بأن هذا من تقسيمات المجمل لا من تقسيمات مطلق التشبيه مناسب بل تقسیم کوي خدا تقسیم د مجمل له لکه مناسب او د دینه مخکې مونږ تقسیم کړو د تشبیه په اعتبار د وجه د تشبیه سره قرآن پوهیږي چاته مناسب مجمل ده او مفصل ده قرآن پوهیږي مجمل شی او بیا مجمل تقسیم کړو مناسب ظاهر او خفي ته اوس بل تقسیم کوي مناسب قرآن پوهیږي نو وايضا منه وي وايضا مخکوي وايضا اما مجمل و اما مفصلون دسی وی ګرام مناسب ودلته اما كذا و اما كذا ونوي مناسب وايضا اما كذا و اما كذا ونوي فوران پوهیږي دسی وی چې وايضا منه دا د دې لپاره مناسب چې صرف ايضا ویلې نو بیا په دې کې دا کېدو چې دا تقسیم د چا دی مناسب مطلق تشبیه دی حالانکه دا تقسیم مطلق تشبیه نه بلکې دا تقسیم د مجمل دی خبرم تشبیه مجمل دی دقه توي مناسب وايضا منه او دغرنگ منه د مجمل مناسب وقوله منه دا قول چې منه مناسب دون اي يقول دايونه مناسب چې وايضا اما كذا واما كذا دايونه ولي اشعار بان هذا من تقسيمات المجمل بدي کې اشاره د مناسب دی خبرې ده چې دا تقسیم د مجمل له دا تقسیم سره دا تقسیمات د مجمل نه مناسب لا من تقسیمات مطلق التشبيه دا تقسیمات د مطلق تشبیه نه خبرون پوهیږي نو دی وایي چې ومن المجمل د مجمل نه مناسب ما هغه تشبیه ده لم يذكر فيه وصف احد الطرفين مناسب چې د طرفینو کې د یو هم یو داسې وصف نوی ذکر شوی چې په هغه وصف کې اشاره وي مناسب لکه چې په هغه وصف کې اشاره وي چاته په هغه وصف کې اشاره وي چاته مناسب لکه وجه تشبیه ته مجمل چاته وي چې باقي وجه تشبیه نه ذکر کړو نو دا د مجمل بل تقسیم دی چې دا هغه تشبیه ته ویل کېږي مناسب چې باغې کې د مجمل نه یو قسم دار مناسب هغه تشبیه دا چې باغې کې وصف د احد الطرفین نه ذکر شوی خو مطلق وصف نه ګوره مناسب دا سه وصف چې باغې کې اشاره وي وجه تشبیه ته لکه ګوره مناسب زید العالم كالاسد وذا زید مشبه ده اسد مشبه به ده عالم د دې صفت ته وصف ته خو لیکن دا د وصف نه دی چې پدې کې اشاره وي چاته مناسب وجه تشبیه ته دا په وجه تشبیه باندې مناسب پدې کې اشاره نشته وجه تشبیه ته یو د زید الجريء كالاسد خبرم بو شي زید الجريء اسد دلته د جری صفت د زید ده او زید مشبه ده سره زید مشبه ده او د جری د دې صفت ته خو په دې صفت کې په دې وصف کې اشاره د وجه تشبیه ته خبرم پوهیږي مناسب نو ومن المجمل د مجمل ما هغه تشبیه د مناسب لم يذكر چې نوی ذکر شوی فيه په دې کې وصف احد الطرفين وصف د یو د طرفین سړي مناسب مشبه او مشبه به يعني الوصف الذي تفسير ده کوي مناسب مطلق وصف نه مراد لکه دا د موج زید العالم عالم كالاسد دا نه مراد يعني الوصف الذي هغه وصف يكون فيه ايماء چې باغي کې اشاره وی الى وجه الشبه وجه تشبيه نحو زید اسد لکه زید اسد شو مناسب پدې کې لکه دغه نه ذکر شوی سره ذکر شوی وصف نه ذکر نه مشبه وصف ذکر شوی دی او نه مشبه به وصف ذکر شوی خبرن بوشي تشبيه مجمل ولې د مناسب وجه تشبیه بکی نه ذکر وجه تشبیه بکی نه بیا تشبیه نه هغه قسم نه مناسب چې باغې کې سنوي ذکر مناسب وصف د احد الطرفین نه ذکر قرآن بوشي د یو پکې نه ذکر ومنه د مجمل مناسب ما هغه تشبیه د ذکر بل قسم مناسب ذکر فيه وصف المشبه به وحده چې باغې کې مناسب صرف د مشبه به وصف ذکر شوی دا سی وصف چې باغې کې اشاره وی چاته مناسب مشبه به دا صرف د مشبه به وصف ذکر شوی يعني الوصف المشعر بوجه الشبه يعني دا سی وصف چې هغه مشعر وي او خبرداري ورکوي په وجه تشبیه كقولها لك قول فاطمه عن ماريا خبرن بوشي داغه دا قول هم كالحلقه المفرغه لکه داغه ته بوشو چې ستاره زمان څنګه دي کم پکې افضل له خبرن بوشي نو هغه سوې هم كالحلقه المفرغه دا پشان داغه حلقې دي ویل کله شوی لا يدرى اين طرفها چې داغه پته نه لګي چې طرف کم دی وسط کم دی خبرن بوشي نو ګور الحلقه دا مشبه به دی خبرن بوشي هم مشبه
الحلقه مشبه به او المفرغه دا مشبه به وصف ذکر شوی دی خو په دې المفرغه غي ته مناسب بالکل یعنی انفراج پکې نه وي کول اوله دغه پکې نه وي مناسب په یو ځای کې چې د یو سیده دغه وي یو سیده حلقه وي انفراج کول اوله پکې نه وي چې دا غي د وجه نه دا غي د وسط یا د ابتدا پته لګي خبرونه پوه شئ نو د دې معلومه چې وجه تشبیه د څه شی مناسب تناسب دی تناسب لکه حلقه کې چې څنګه تناسب وي کنه مناسب لکه حلقه کې څنګه تناسب وي برابر واله وي مناسب د وسط او د ابتدا او د انتهای پته نه لګي دغه شان دی په دې کې دو تناسب دو په شرافت کې سړي مناسب برابر دي خبرونه پوه شئ او دغه كقولها لقد قول فاطمي عن ماري هم كالحلقة المفرغة لا يدرى أين طرفها ومنه أو ده مجملنا ما هغا تشبيه مناسب ذكر فيه وصفهما چې دوه وصف پکې ذکر شوی مناسب د مشبہ وصف هم ذکر شوی او د مشبہ به خدا سي وصف چې هغه مشعل په وجه تشبيه وي لکه دا قول شو دا بي تمام شاعر صدفت عنه ما اعراضك د ممدوحنا صدفت عنه ما اعراضك اي اعرضت ما اعراضك د ممدوحنا ولم تصدف مواهبه او منقطع نشوي مواهب يعني عطايا داغه عطايا زمانه منقطع نشوي ما اعراضك مناسب ولم تصدب او منقطع نشو هدايا عطايا داغه عني زمانه وعاوده ظني او واپس شو ظني زما ګمان فلم يخيب لكن مراد نشو کل غیث ودا ممدوح پشان د باران دے ان جئتو کچرت ترازی دتا وافاک ريقه کته باران ترازی مناسب نو تا ته د باران هغه بهتره او اوله حصہ چې دی هغه رسی خبران بوګي مناسب وان ترحلت عنه او کچرت د دنیا تختې د باران نه تختې مناسب لج فی الطلب نو هغه به کوشش کوي ستا په طلب کولو کې لکه مناسب زما دا ممدوح نه دی په شان د باران دی باران د تختې او که مناسب ولاړې وته خو د هغه بتا ته څه کوي مناسب لکه د هغه بهتر یعنی هغې نه به تا ته څه فایده را رسي زما دا ممدوح هم داسې دی مناسب که زه د اعراض وکړم او که اعراض ته ونه کړم په هر وخت کې د هغه ممدوح عطایا په ما باندې څه کېږي مناسب راولېږي خبران پوهېږي دقه راته وایي نو دلته ګوره مناسب مشبه او د مشبه به دواړو وصف ذکر شوی دی د ممدوح هم وصف ذکر شوی دی او یعنی ممدوح مشبه دی دا غو وصف ذکر شوی دی او د باران هم وصف ذکر شوی دی دا څنګه ذکر شوی دی لاندې ته راځي لاول ترجمه کوو صدفت عنه ما يرازق د ممدوحنا ولم تصدف مواهبه عني او منقطع نشوي دا غاهبي او عطايا زمانه وعاوده ظني او واپس شو ګمان زما ماته فلم يخيب مراد نشو کل غیث دا ممدوح پشان د باران د انجی تو کچرته ترازی دی باران ته وافاک ای اتاک راضی بتا تا ريقه ريق وی لګي مناسب لك عرب وی فعله في روق شبابه وريقه لکه وی دا کار پلان کیو کو في روق شبابه څه مطلب في اول شبابه یا وی لګي مناسب اصابه ريق المطر عرب وی اصابه ريق المطر او ريق د هر شي چې کنه مناسب هغه افضل وي افضل یو شي افضل حصہ چې کم وي دا غیر سوال کې ريق نو دلته معنا دا شي کل غیث بشان د باران انجی ته وکړه ترازی تا دیتا وافاک نو راضی بتا طریقه بهتر د دې باران یا اول د دې باران هغه اول هم بهتر وي يقال ولك فعله في روق شبابه وريقه اي اوله خبرن بوشي واصابه ريق المطر ولك اصابه ريق المطر څه مطلب وريق كل شيء ريق ده هر شيء چې مناسب ده افضل هو افضل شيء وان ترحلت عنه اي فررت منه فرار اختیار د دینه لج في الطلب کوشش کې استا په طلب کې بالغ في طلبك بين السطور وصف المشبه وصف بیان کړی د مشبه یعنی ممدوح مشبه څوک دی ممدوح دی بان عطاياه چې د عطايا فائزه عليه په د باندې راولېږي سکیږي مناسب اعرض او لم يعرض لك کې اعراض او کې اعراض نه کی خبران بوېږي مناسب نو د ممدوح وصف بیان کړی دی وکذا وصف المشبه به دغه رنګ وصف د مشبه بیان کړی دی مشبه به چې شر مناسب غیث عن الغیث غیث بانه يصيبك چې دا باران بتا ترسي مناسب جئته او ترحلت عنه کته ترازی او کتختیتی لکه کتختیتی خدای بتا ترسي مناسب په هر صورت کې نو لہذا ځان نه بس جوړ کې مناسب باران جوړ کې خبران بوېږي ځان نه باران جوړ کې هر سړی ته مناسب به فائدہ رسوي خبران بوېږي که څوک فائدہ د دین به تر رسوي مناسب خبران بوېږي یو خدای چې ناقدری کوي نو هغه نه بیا ځان ساتي لہذا ځان نه باغه کوی نه جوړوي چې سړی پسې وبول شي خبران بوېږي په یو ځای وبو پتا پسې ناراضي کنه مناسب باران ځان نه جوړ کې بار سړی ووريږي
والوصفان مشعران بوجه شبه او دا دوانه وصفونه چې دا خبرداري ورکړي په وجه تشبیه باندې. وجه تشبیه چې د مناسب اعني الافاضه هغه افاضه ده په حالت د طلب لکه په دوانو حالتونو کې چې حالت د طلب او که حالت د چاوي مناسب عدمي طلب وي لکه حالت د طلب او که حالت د عدمي طلب وي نو په دوانو کې وجه تشبیه په دې دوانو کې سره مناسب هغه افاضه راولیدل مناسب خبران پوه د عطایا راولیدل یا د بارانونو راولیدل په حالتینو د طلب کې او عدمي طلب کې ممدوح کا طلب ممدوح خالزي او کنزي خو ممدوح ای به چې دا غنه منقطع کیږي باران خالزي او کنزي حالت د طلب او حالت د عدمي طلب مناسب دوانو افاضه په دوانو کې او په حالت د اقبال کې په د باندې مناسب او په اعراض کې عنه د دې ممدوح نه خبران پوه شئ افاضه ده په حالت د اقبال کې اقبال پیژنې حالت الاقبال مطلب چې زی خالزي او کنزي مناسب خبران پوهیږي و اما مفصل عطف على اما مجمل مناسب اخوای د طويل کنه اما مجمل و اما مفصل دا عطف دی په امام اصل کې اما مجملون ذکر کو بیا د مجمل تقسیماتو خبران پوه شو دو تقسیمات د مجملو چې لکه ظاهر او خفي بیا لکه یا به وصف د احد الطرفین ذکر شوی یا به وصف د طرفین ذکر شوی یا به مشبابی ذکر شوی وي دای د ذکر کو وسره خپل اصل دغلا و اما مفصل یا به مناسب د تشبیه چې یا به مفصل وي مفصل چاته ویل کی وهو ما ذکر وجهه چې باغی کې وجه تشبیه ذکر وي وجه تشبیه به کې سوي ذکر وي به عطف على اما مجمل دا عطف د اما مجمل باندې كقول لك ذا قول وصغره في صفاء وادمع كاللؤال و زما د ممدوح دا غاخونه چې منصف في صفاء بصفاء کې وادمع او زما د اوخ کې چې دي كاللؤال دا پشان د ملغلرو دي نو منصف كاللؤال دا وجه تشبیه ده فصفاء کې منصف ښه لکه صفائی وجه تشبیه ده صحیح ده او ذکر ده کنه قرآن پوښي لکه صغره و ادمعی ده مشبه کاللؤالی مشبابیه او فی صفائی وجه تشبیه قرآن پوښي وجه تشبیه به ذکر ده کنه وقد يتسامح بذكر ما يستتبعه مكانه دې ځکه وکړه مناسب کله نه کله ذکر کولای کیږي مناسب لکه تسامح کولای کیږي چې شمپوشي کولای کیږي یعنی د مشبه د وجه تشبیه په ځای هغه شی ذکر کولای کیږي دا وجه تشبیه چې چا سره لازم وي نو د دې وجه تشبیه بځای چې هغه مستلزم ذکر کولای کی څه ذکر کولای کی د دې وجه تشبیه نه ذکر کولای کی بلکې څه ذکر کولای کی دا وجه تشبیه چې چا سره ذکر کولای کی نو د دې وجه تشبیه بځای باندې هغه مستلزم ذکر کولای کی خبران پوه شئ نو دا قاعده دلته یستتبعوا بمعنى یستلزموا سره شو خبران پوه شئ وقد يتسامح کلنا کلام نو هغه تسامح کولای شي په ذکر کولو دا غشي سره چې هغه مستلزم دی وجه شی لره دا ولي کوته مناسب وقد يتسامح وكلنا كلا تسامح کوله شي چې شمبوشي کوله شي به ذکر په ذکر کولو دا غشي سره ما په ذکر کولو دا غشي سره به ذکر ما په ذکر کولو دا غشي سره یستتبعه یغه مستلزم دی وجه تشبیه لرا وجه شبیه لرا لکه دا شی ذکر کوله شي مکانه دا شی ذکر کړی شي په ځای د وجه تشبیه مکانه په ځای د وجه ای بیا یوز کړه مکان وجه شی چې ذکر کړی شي په ځای د وجه تشبیه باندې ما غسیز یستلزم وا چې هغه لازم وي لکه چې هغه مستلزم وي دی وجه شی لره اي يكون وجه الشبي دا وجه تشبیه چې تابع وي داغه لکه داغه تابع وي ولازما في الجمله او لازم في الجمله وي كقولهم لك دا قول لك عرب د فصيح كلام تعريف كأنه سوي والكلام الفصيح هو كالعسل في الحلاوه هو كالعسل نو دا حلاوت وجه تشبیه نه مناسب ځکه چې وجه تشبیه لپاره ضروری ده چې هغه دی په طرفینو کې مناسب د طرفین دی باندې شریک وي کنه ورن بوجه وجه تشبیه خو ضروری نه مناسب چې د طرفین دی باندې شریک وي مشبہ مشبابی دی باندې شریک وي نو دلته د حلاوت خو په دې اصل کې شته په کلام فصیح کې حلاوت وي نه وي نو دلته هغه وجه تشبیه چې هغه میلان د طبیعت ته او دغه میلان د طبیعت د چا سره لازم دی د اصل سره حلاوت سره لکه حلاوت ته میلان د طبیعت کیږي کنه خوږ څه خلک خوخی کنه مناسب چې حلاوت وي بګي نو دغه حلاوت چې دی دا چا په وجه تشبیه په ځای باندې ذکر شوی دی او دغه حلاوت د وجه تشبیه چې میلان د طبیعت د دې حلاوت سره لازم دی کنه وجه مناسب نو کله نه کله د وجه تشبیه په ځای باندې هغه څه ذکر کول کیږي چې د وجه تشبیه دغه سره لازم وي خبران وایي دا خوي فإن الجامع في جامع چې مناسب جامع مطلب وجه تشبیه چې دا فی بدی کې لازمها اي وجه الشبيه في هذا التشبيه وجه تشبيه بدي وجه الشبيه بدي تشبيه کې مناسب هغه لازم د حلاوت
لازم د حلاوت سره لازم شي مناسب وهو میلان الطبيعي میل الطبيعي هغه میلان د طبيعت ته خبرم پوجي د طبيعت مایل کېدل نو کلام فصیح دم میلان د طبيعت کی طبيعت د مایل کی اصل دم طبيعت سره مناسب مایل کی لانه المشترك بين او دقه مناسب مشترک دی بین الاصل والكلام بمن چا کی مناسب غبین او كلام کې للحلاوه التي نغى حلاوه هي من خواص المطعومات چې هغه د خواص د مطعومات نه ده هغه سيزونو نه ده چې هغه سکل کېږي مناسب نو دا خدا غي نه ده او دا خو دا کې نه مونږ لګي بچا کې نه مونږ لګي کلام کې خدا نه مونږ لګي کلام سکل کېږي مناسب نه سکل کېږي اورم بوجي نو حلاوت خو هغه سیس کې چې هغه سره سکی مناسب اورم بوجي نو کلام خو نه سکل کېږي لہذا ضروری ده چې وجه تشبيه دلته بل سیس دی هغه څه شری هغه میلان د طبيعت دی او دغه میلان د طبيعت د حلاوت سره لازم دی نو دغه حلاوت په ځای باندې دغه وجه تشبيه په ځای باندې چې هغه چې میلان د طبيعت د څه ذکر شوی دی هغه حلاوت ذکر شوی دی خبرم پوه شئ سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله